یقینا نن د خوشحالۍ ورځ هم ده او بهترین ایام هم روان دي. په ټولو ایامو کې بهترین ایام هغه میاشت د رمضان المبارک دي او بیا په دې وخت کې دوه اختتامه، یو د تراویح کې ختم قرآن او دغه نور طلبه کرام د هغو قرآن کریم مبارک هم اختتام ته رسي. صرف یو څو خبرې کول غواړم، تاسو به هم ځئ موږ به هم ځو. زما ورونو محترمو، ورځ د محشر به چې کله وي سخت حالات به وي، هر طرف ته به یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه نقشه به وي. خلک به د یو بل نه لرې لرې منډې وایي، پلار به د زوی نه منډې وایي، زوی به د پلار نه منډې وایي، ورور به د ورور نه منډې وایي، دغرنګې ملګری به د ملګري نه منډې وایي. صرف د څه د وجې به منډې وایي؟ یو د دې د وجې به منډې وایي چې یوه نیکي به غواړي او هغه به یې نه ورکوي. خو په دغه ورځ باندې مخمته خلک به داسې وي چې د الله د عرش د سوري د لاندې به ناست وي، هغو ته به هېڅ څه پروا نه وي، هېڅ څه غم به ورته نه وي، نه د میدان حشر هغه سختي به ورته وي، نه به د نور راښکته کېدل به ورته وي، نه به په خولو کې ډوبېدل به ورته وي، هېڅ څه پروا به هم نه وي. مختصر یې درته بیانوم، هغه خوشقسمته خلک کوم دي؟ آیا موږ ځان ته دې نفس ته وګورو؟ هغه کې یو صفت هم په موږ کې شته دی او که نه؟ دا صرف اووه خلک نه دي بلکې محترمو اووه قسمه خلک دي. دا اووه صفات چې په چا کې وو هغه کامیاب دی. امام عدل، یو عادل انصافداره، بادشاه انصافداره، ملک انصافداره، د قوم مشر انصافداره، په خلکو کې فیصله کوونکي انصافداره، د انصاف سره فیصلې کوي. دې ته نه ګوري چې دا زما خپل دی که دا زما څه دی، زما دې د الله په ذات قسم وي مخې ته ډېرې فیصلې زمونږ رالي. جرګو کې کېناستو خو مونږ حالاتو ته دا وکتل د چا چې کوم خلک ډېر وي د هغه دپاره خبره کېږي، د لله دپاره څوک خبره نه کوي. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي امام عدل هغه کس چې د انصاف سره فیصله کوي، ورور ته نه ګوري، خپل ته نه ګوري، چا ته ګوري په فیصله کې؟ الله ته ګوري. دویم بنده باره کې فرمایي و امام عدل و شاب نشا فی عبادت الله، یو ځوان دی د الله په عبادت کې مست دی، د دنیا په فکر کې نه دی بلکې په ذکر او اذکار کې مست دی. صرف دا فکر دی اوسه رب العالمین به څنګه راضي کړمه، د الله احکامات به په خپل بدن څنګه راولمه، د محمد رسول الله طریقې به په خپل ځان کې څنګه راولم، په خپل کور کې به څنګه راولم. نن موږ خپل ځوانانو ته وګورو، د یهود او د نصارو فیشنونه اختیاري، ډول سینګار د هغو اختیاري، د جناب محمد رسول الله طریقې زمونږ روانې دي، زمونږ د کورونو نه د سنتو جنازې روانې دي. یو دور خو هغه مو د محمد رسول الله باندې کاڼي اورېدل، صحابه فرشتې ورته رالي یا رسول الله صرف حکم وکړه، په دعا ورته وکړه، صرف موږ ته اجازت راکړه د دې دواړو غرونو په مابین کې به دې راجمع کړو، تباه یې کړو. محمد رسول الله وایي نه، که دوی ایمان رانوړي د دې نه وروسته د دې نسل به ایمان راوړي. د هغو د نسل د برکته موږ ته ایمان نه ورسېد. دوه صحابه ناست دي د کفر په مجلس کې ناست دي، د بادشاه یې وخت خواته ناست دي، د خولې نه یې لقمه ولېږي. یو صحابي ورته وایي منله، هغه وایي اترکو بسنتي حبیبي هؤلاء الجهلاء، آیا زه د محمد رسول الله سنت پرېږدم د دې جاهلانو د لاسه؟ نن زمونږ ځوان ته وګوره، فیشن ته وګوره، طریقو ته وګوره، ډول سینګار ته وګوره، راغلې طریقې اختیار کړي چې نه د محمد رسول الله دي نه د صحابو دي. شاب نشا فی عبادت الله، ای ځوانه د قیامت په ورځ به په میدان حشر کې به د الله د عرش د سوري به لاندې به ناستي، خو صرف د خپله ځواني دا د الله په عبادت کې مبتلا کړه، د الله په عبادت کې ځان ذکر کې اذکار کې وخت ولګوه، د دنیا په غفلتونو کې مه تېرېږه. او درېیم نمبر وتحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه، یو بل سره مینه او محبت د چا لپاره وکړئ؟ د الله لپاره وکړئ. د مخلوق لپاره مینه او محبت د یو بل سره مه کوئ، د دنیا لپاره د یو بل سره مینه او محبت مه کوئ، نه نه د نسب لپاره مینه او محبت مه کوئ، د حسب لپاره مینه او محبت مه کوئ، د لالچ لپاره مینه او محبت مه کوئ، د الله لپاره مینه او محبت وکړئ. یو کس نه به حلالېږي، ګناه طرف ته روان دی. نن موږ هغه حال ته وګورو په یو مصب باندې چې عذاب راغلی د هغه یې وجه هم دا ده، ګناه به کوله، نور خلک به ورتلل کېناستل به اوسه، پروا به نه وه، هغو ته به نه ویل مه کوئ دا ګناه، حالانکې دا امت خو د خیر دی، دا به د امر بالمعروف حکم کوي، د نهي نه عن المنکر به کوي، د بدو نه به خلک منې کوي. د محترم ورونو څلورم کس مبارک فرمایي وقلبه معلق فی المساجد، دا زړونه دي دا د دنیا سره
رني لګیدلی ګورا دا چا سره لګیدلی وقلبه معلق في المساجد الجماعتونو سره مینه د دې جماعتونو سره مینه نن موږ جماعتونو ته وګورو زموږ جماعتونو خالد ورونه محترم الله قسم دې جماعتونه خالدي سار جمع خطرې دي نو خصن منزله ترې دي ځوانان موبایل ته پراته دي هیڅ پروا نشته دي چې آیا زموږ د قربان عذاب وريږي او کنه محمد رسول الله زموږ غالي چې دې راځم کوم ځوانانو هغه کور ته ور کېدم هغه کور ته ور بل کما چې څوک په کور کې مونږ کوي اولاد هغه کور به کوم حال وي چې ځوانان پکې مونږ نه کوي زموږ محترم ورونو هغه کور ته محمد رسول الله ور وتبل کم بل ځکه یو دعا وته او بين گزارتا ويولي جهنم تقران كالله رب العالمين فرمائي دي اسمع دا كسان مباركي دي جهنم ترسل وجرال دي جهنم تردير وجرال شدي ومنك زماور المحترمو دي جماعتون سر لگي زرا لگي دلي بينزم نمبر كم كس بينزم نمبر كس ورجل وامراه ذات امراه يو زنانه دا غول داو تركي د گناه لپاره راشا ذات حسب وجمال دير لوی خاندان والوي خايسم في بروتوي گناه طرف ته دعوت ورکي فقال اني اخاف الله دعوت وې زړه الله نه یریږم ګناه نشم کولای نن ځوان په ګناه پسې منډي وي نور خلکم قد عمر ولا مولدل الله قسم دې په دې ګناه پسې منډي وي په ګناه پسې منډي وي خپل خواهشات پوره کوي ځوانانو دا د دنیا د خواهشات نه دا دنیا او سجن المؤمن وجنة الكافر دا خو زمونږ د پاره خانه ده خانه کې چا خواهشات نه پوره کړي ګوره زماولونو محترم شپږم نمبر کم یو دی شپږم نمبر هغه کس دی کله چې مال ته الله په لاره کې خرچه کړي د خلاص ته پته ونه لګېږي چې زما دې چپ لاس څه خرڅ کړل د الله په لاره کې چپ لاس ته پته ونه لګېږي خلاص څه خرڅ کړل د الله په لاره کې نن کومه تعالی کې هم صدقه وکړو هغه خپل ثباتو په خلکو باندې پیغورونه ورکو خلکو له پیغور ورکو چالم چې زکات ورکړي چالم چې صدقه مړه تعالی خو ما څه درکو نه ته د الله د بارات څه ورکا د مخلوق د بارات څه ورکا هر څه چې کې د الله د بارات ورکا د مخلوق د بارات مکا مخلوق به تاسو وکي عقیده دا جوړ کا یقین دا جوړ کا زه صرف او صرف محتاج د رب العالمین د بل چوانه زما هر څه چې کوي رب العالمین به کوي مخلوق به څه وکي او من هغه کس چې خالی موقف میزي دسترګو له وخت کې روانې شورونه محترمو نن د الله قسم دې خبرې ته موږ ګورو فکر وکړو اول ځان ته وایم تاسو ته نه وایم به تاسو ته وایم خالی موقع چې ځان ومندي څوکي موبایل راوړي په نت کې مشغول شي نور خلک چې خالی موقع ومندي او ګناه کې به غیبتونو کې په شغلې کې مبتلا شي اې د الله بندګانو د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا لوی امت دې ګوروتا په دې باندې لوی فضل او رحم شوی دې ګوروتا موږ جهنم طرف روان استو غلط لارې باندې روان استو رسول الله طریقې پرې دي ګورا عذابونه په موږ باندې اخلي غنم خو په طریقې کې روان الله په عذاب نازل کو ما موږ ته موږ د الله په عذاب کې ګیر استو کله کورونا بیماری کله نور څه کله قحط کله ګراني کله څو زموږ اعمال دي ورونو ګوروتا تباہي او بربادي طرف روان استو او به د ذلت سره موږ جونې مخوي ګوروتا او کله دې دنیا کې موږ کوشش وکړو الله هم راضي کو ټول عمر بتاعنا وستو الله دې ما تعالی په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين